تیر ورځ د بنو سیمه لکه مروت کې د وسلوالو لخوا 4 پولیس ځوانان وژل شوي وو چې د یو حوالدار هیرورحمان تړو پکې د 400 کلیاس کلی سره وو چې تیر ماخام خورو ته په خپل پلانې کلی کلیاس کې وسپارل شو د شهید کورنۍ وای چې یو نیک او منګزار انسانو او د هغه پمړینه حوصله نه د ټیټه شوی او باید چې اوس د هغه نو لسکلن زوی خو محکمه کې برتی کړی شي د وژل شوی هیرورحمان رور مسافر وای چې د هغه په نصیب کې شهادت د وزیرستان په خور لیکل شوی وو او د خپل خیوات ته تحفظ په خاطر یې جون د لاس ورکړو دی خپل زه د سره ناستو ما دماته دغه خبره بیا موکا ما وته مې خلک چې کوم دی څوک نو خار ته راځي په ډیوټي کوي څوک په خبر کې لوکل ډسټریکټ کې خپل ډیوټي کوي او ته په وزیرستان ته دی مخکې په وزیرستان کې زخمی شو او مې اوس په ته بیا لاړې بس معلومه ده چې د ما خپل وروره دا شی چې کوم دی استاد خور لیکل د ما دی ورور دا خور دی وزیرستان نه لیکل وکړي ډیر اوتون را دغه ځای په پولیس کې تماته په ډسټریکټ کې وخایا کم خلک په وزیرستان کې ډیوټي کوي یا په بنو کې کوي یا په دغه کې کوي او یو کس پکې راځي وای ته دغه خوره لیکل والته رزق وغټو در ساغال ته چې کم دی برابر شو او الله پاک ولا شهادت هم ورکو او ان شاء الله چې دغه خدمتګار سره په دغه کې به امجامي ورکړي په نوخار کې د استاد او دغه کمانډرو هلته امجامي ورکوري د ډرایورمو د سره درې فیلډ د لکی مروت د پیه پړه وسلوالې ډلې تحریک طالبان په غاړه منلې ده او عملیات یې تیز کړي دي د کورنۍ غړي وایي چې حکومت په داسې تراګر پیهو ځان غلې کړي دي د وجل شوی تن رور مسافر وایي چې حوصله جګه ده او باید چې د هغه زوی دي هم په پولیس کې برتی کړي شي او د حکومت خو هیڅ دغه نشته چې دا کم چوکۍ کې دی او پاتې دي تر پولیس ما دغه نشته ورته امر کې کړي او بعد خپل دي بچی چې دان کیږي بس هیڅ سره خبرې کوي او د دې ماشومان غم دی وسو د الګ 12 پاس کړي په کار شو د خپل فزای باندې خامخادي نوکر کې 12 پاس کړي دی او 20 سالو مرل ایجن برابر د ودرې پیری د نوکرې دغه برتون تللی دی خو لکه نه دي شي او پاکستان کې دي ډېر زیات مشکلات دي د ترهګرۍ د مخنیوي د پولیسو اداره وایي چې په روان کال کې 219 ترهګر بریدونه شوي دي چې پکې یو سل 14 پولیس مړه او یو سل 15 جوبل شوي دي ولې په مجموعي توګه خوشه 2.5 اپریشنونه شوي او 900 پورې ترهګر نیولې شوي دي علب خان شیرپو دلبر نیوز کلیاس 400